د تحصیل مندن په کوګا چوک کې د الهیر سویټس اینڈ بیکرز پرانسته وشوه. په اګاري روډ سبزلي خان سٹارټ کړي د الهیر سویټس اینڈ بیکرز باقاعده پرانسته د ناظم مندن نصیب خان فرزن راج محمد خان د کوګا یوت عہدیدار مولانا عنایت الرحمن او د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک مندن صدر ساجد خان وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت د الهیر سویټس اینڈ بیکرز مالک سبزلي خان وی چې موږ سره به په دې بیکري کې هر قسم سویټس او د بیکري ریلیټډ سامان ملاویږي. راج محمد خان او ساجد خان وی چې د کوګا خلک په د اعلی معیار سویټس پسې سواړی او امبیلې ته تلل، اوس پورته د کور په درشل معیاري سامان ملاویږي. هغوی وی چې زموږ ځوان کول ته اپیل دی چې کاروبارونو طرف ته راشئ، ځکه چې په ملک کې د بیروزګارۍ شر سیوا ده. کاروبار سره به نه صرف د بیروزګارۍ شر کمه شي بلکې د ملک معیشت به هم ښه شي. په دې موقع مولانا عنایت الرحمن وی چې کاروبار کول سنت دي. هغوی زیاته کړه چې ځوانان د کاروبارونو شروع کړي او ځان د کاروبار په ذریعه د غلطو محفلونو او نشو تماشو وساتي. موږ خو د اول نم دا بیکري وه او اوس دا بیکري موږ په غټه سطح باندې د دې افتتاح پروګرام وکړو چې انشاءالله په دې کې به هر یو څیز میلاویږي چې هغې ته به د خلکو ته سهولت وي چې سواړی ته یا مردان ته یا بل خوا ته تلو ته هغې ضرورت به نه راځي. انشاءالله مونږ وایو چې خلکو ته سهولت په انشاءالله او د نورو څیزونه چې دي کوم مونږ سره چې میلاویږي نو هغه به د انشاءالله د نور نه په ښه ریټ باندې انشاءالله میلاویږي. د هغې کې به 100-200 روپۍ نور ته انشاءالله ریت په انشاءالله باندې میلاویږي. انشاءالله د سویټ نه علاوه مونږ سره هر یو څیز به میلاویږي انشاءالله چې هغې کې به هر یو څیز موجود وي. بیکرۍ کوم غټه سطح باندې پروګرام چې دی هغه هر یو څیز به مونږ سره انشاءالله میلاویږي. په هغې کې کومې حلواګانې ګازر او یا نورې حلواګانې چې کومې هغه هم میلاویږي انشاءالله. دا نننی چې کوم پروګرام و نو دا زمونږ په کوګا کلي کې سبزلي خان امیر صاحب یو بیکرۍ د دکان افتتاح وه، د هغې په سلسله کې دلته د ملګري او د مشران ناجمع شوي وو. نو زمونږ کلي چې دی نو دا د آبادۍ په لحاظ سره ډېر غټ آبادي ده او دلته داسې څو معیاري د بیکرۍ د سویټسو دکان نه و او زمونږ خلک چې د معمولي څه پروګرامونه بو د خوشحالۍ د کویدن یا داسې نورې د هغه پروګرامونه نو زمونږ خلک په سواړۍ ته تو بل ځای ته به تلو، د هغې ځای نه مردان نه سویټس پې راوړلو. خو نن الله تعالی فضل دی چې هغه سویټس چې دي هغه بیکري چې ده او هغه ښه مټیایي چې ده نو هغه به دلته په کوګا کې انشاءالله میلاویږي. ستاسو د شیشې په وساتت باندې زمونږ ټولو خلکو ته ټولو عوامو ته دا خواست دی چې زمونږ یوت چې دی دا ډېر زیات دی او بېروزګاري ډېره زیاته ده زمونږ په ملک کې. نو داسې قسمه مثبت اکټیویټیز او پروګرامونه او کاروبارونه شروع کول چې دي نو دا به زمونږ په علاقه باندې زمونږ په دې کلي کې دا مثبت شیزونه چې دي دا به دې سره سیوا شي، بېروزګاري به ختم شي. نو په دې وجه باندې به خامخا دا کشران چې دي د غلطو کارونو نه روکتام به وشي. نو په دې وجه زما ټولو خلکو ته دا اپیل دی چې د چا په هر مد کې یوازې د دوکاندارۍ په مد کې نه دنیا نورې ډېر کارونه هم دي چې دي داسې ښه کارونه شروع کړي چې دا هم زموږ دا یوت چې دی دا د نشو تماشو نه او د غلط اکټیویټي نه زه خو ټول عوام ته زمونږ دا خواست دی څنګه چې دلته یو امیر صاحب د بیکرۍ افتتاح وکړه دغسې پکار ده زمونږ کشر کله خامخا چې هر یو کس خپل کاروبار ځان له روان کړي نو دې سره به دا بېروزګاري چې دی دا هم ختمه شي. او د امیر صاحب هم ډېره شکریا چې دا شان یو ښه بیکري کوله وکړه. زمونږ خلک په سواړی ته امبیلې ته مردان ته د مټیایۍ دپاره د نور څه دپاره دې لبتو نو اوس په دې بیکرۍ کې د سره هر څیز چې دی ګلاب جامون شو نوره مټیایي ښه مټیایي کوالټۍ والا څیزونه چې دي نو هغه به د سره میلاویږي. نو موږ د سبزلي خان امیر صاحب هم ډېره شکریا ادا کوو او زمونږ د کوګا خاص کر د کوګا خلکو ته دا اپیل دی چې اوس زمونږ دا بیکري دلته کولاو شه نو هغې دپاره په دې کې به هر څیز میلاویږي. نو چاته به د بهر د تلو سواړی ته یا مردان ته یا امبیلې ته به نور څه تګ دغه نه راځي مشکلات نه راځي. نو اوس دې ته زمونږ دا اپیل دی چې بس هر څیز به دې سره اویلیبل وي. الکاسب حبیب الله څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي حلال روزي ګټونکی د الله تعالی دوست دی. زما ټولو نوجوانانو ته خاص کر یوت نوجوانانو ته دا یو اپیل دی درخواست دی چې کاروبار ښه کاروبار دا ډېر بهترین څیز دی. په دې کې ډېر لوی خیر او برکت دی. انبیا علیه السلام اکثریتو هغې تجارت کړی دی نو تجارت کې د الله د طرف نه برکت هم وي او بل دا دی چې بیا د داسې کاروبار چې په هغې کې هېڅ قسمه تکلیف او پریشاني پکې هم نه او بالکل حلال روزي څه
قسمه ملاوت وغیره دا سيزونه پکې نه، ان شاء الله تعالی دا به الله پاک د خیر او د برکت سبب ګرځي. خیر الله د امیر صاحب دی زمونږ چې کوم دین د دې مخکې هم بیکري وه، خو هغه صرف د کلي په سطح وه. اوس ماشاءالله دا بیکري دا د علاقې په سطح به یې که خیر په د خدای او ټولې علاقې ته به د دې پیدی. نو زمونږ درخواست دی ټولو نوجوانانو ته چې کاروبار روان کړئ، کار روان کړئ او ځان په روزګار کړئ، چې ستاسو والدین او دغه شانتې ستاسو کورنۍ تاسو ته په دروند نظر باندې ګوري. ځکه چې کوم هلکان کاروبار نه کي، محنت نه کي، سبق نه وایي، نو هغوی په دې معاشره باندې بوج ومي او خلک ورته سپک هم ګوري.